لو اقسم على الله لأبره ورته اے انس بن نضر ته رب ذوالجلال په هغو بندگانو چې دور رب باندې ګران شي که رب ته قسم ورکړي رب قسم پوره کوي سبحان الله دا قسم وکړه چې یا رسول الله باندې خدای ذات قسم غاښ به ما خورول نه ماتېږي حالانکه فیصله قرآني ده چې ماتېږي به هغو دغه پوښتل چې غاښ دې مات شي موږ په پیسو نه راضي کېږو او نه مات کوو او د له خولې نه چې ووتل چې نه به ماتېږي هغه خدای پاک راضي کړ د دې خبرې باندې حضور فرمایي چې داسې خلک دي اول چې هغه رب ته قسم ورکړي دومره په ګران رب قسم دوه نه دروازه نه حاضرینو دا خو د بارے چې حضور علیه السلام او حضرت انس بن نضر بارے چې حدیث شریف راغلی چې دا په هغو خلکو چې ده چې رب ذوالجلال باندې دومره ګران ته چې قسم ورکړي خدای قسم د ولې شکنای کړي رایسه قرآن مجید چې فرمایي د بارے دا جنگ بدر چې وسلای دې چې په ډول خوري حضرت حارثه شهید سلای اولنا شهید په اسلام حضرت انس بن نضر نو وتلای جنگ تا ځکه چې دا جنگ بدر چې کېدای دا اول جنگ پر حضور علیه السلام نو وتلای د کافرو ولا قافله روانه و مال ورسره ابو سفیان مشر حضور علیه السلام صحابه کرام جان سره کړ چې دو بتیریږي دا مال به ورچونی سموټا دې پاره وتلی وو او چې هغه ته پته ولګېده چې حضور علیه السلام سره دې کسان ورتلای دا نو ولار بدل کړه بیا ګورې ابو جهل ته خبره ورسوله چې خلک تیار و جنگ ته ابو جهل بیا تقریبا 1000 کسانو لشکر تیار کړ یا هغې چې اسپې وي ورسره اوښان وو خوراکونه و هر شي باندې پوره و نو هغه ووتل نو بیا هغه ټیم چې اچانک جهاد پیښ سوی دا غټ امتحان و اولنی جهاد حضور علیه السلام بیا مشوره کوله دا خو د وحي نبي و خو رب ذوالجلال حکم و چې مشوره وکړي مشورې چې کله وخت داسې خبره روزي چې فایده وکړي لکه کله چې مدینه شریفې باندې چړهایي کوله هغه 25,000 لشکر حضور علیہ السلام حضرت سلمان فارسی ته ورته لچای سلمان فارسی ته ډېر جنگونه کړلي دي ایران او روم ول چې کله به اچانک چړهایي کوله دشمن به هغې ول څه جواب ورکوله څه طریقه به مو کوله و یا رسول الله موږ به بیا ښارونه ګول کنده واله دوره کنده چې نه سړی تر ټوپ والی سي او ناست ټوپ تر والی سي حضور علیه السلام فوراً حکم وکړه چې کنده ووایو مدینې منورې نه کړ 50 ورځې صحابه لګیا او په یخ چې په ګېډو یې کاڼي تړلي ولوړې نه او حضور علیه السلام په خپله باندې کنده واله او خټه بیا اخیسته وړه به او چې کومې تیږې بیا نه ماتې دي صحابه کرامو نه هغه جناب رسول الله ماتې کړي سبحان الله حضور علیه السلام نن وارثان مولیان او پیران دي او هغه ټوټل دین ته الټه سوي چې بادشاهان چې وایي ورته بالکل صحیح ده چیرته روغ عالم ده مفتی دا هغه ایسا کوي دلې کوي چې حق آواز ول پاته نشي دا به ملګري نه دي د ظالمانو دا ګستاخه چې خلاص اسلام او د عملګانو پیران ورسره دي دا شامل نه دي ورسره مفتی منیب الرحمن صاحب باندې سړی قصدن لرې کړه دا شامل نه دي دغه دا ټولې کیسې چې د علماو باندې تکلیفونه تېر کړل جیلو ته واچوه دهشتګردي پر چې په کټ کا فور شیډول چې واچوه جیلو ته واچوه حافظان عالمان هغه دوه لوی عالمان بزرګان په جیلو چې شهیدان په 2018 دې چې بدر شریک نه وي ورسره امام اعظم صاحب چیف جسټس جوړولی بادشاه او نسل یې جوړ جیل ته یې واچولی کوړې یې ورکړې شهید صاحب هغه خبرې نه ومنل ولې چې چیف جسټس ته جوړ څه تا په اډر بچلېږ تا په خولې بچلېږ امامان خو عہدې نه اخیستلو لپاره شهادتونه قبول کړي دي او جیلونه او نن دته د ظالمانو سره ولاړې که زرداري ده که عمران ده که نواز ده دو فیصلې دې ټولې کېږي او ته دې وایې چې صحیح ده نو چې چېرته دو جایي اخرت چې هلته به ته یې ورسره
دا خو چند روزه زندگی ده دا خو به تیر